پی کې 57 چیرمین زمونږ د صوبې وایس چیرمین شمشیر خان د ضلعې وایس چیرمین پیر رحمان الله صاحب عبدالله صاحب د دې غونډې سټیج سیکرټري اشرف علي صاحب زمونږ نور ملګري چې څونه ناست دي صوبایي او ضلعي او د یونین کونسلو ما ته وړاندې په دې پینډال کې مشران امزولي کشران په جمع السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ټول نه وړاندې زه هغه ملګرو ته هرکلی ویم کومو ملګرو چې نن په قومي وطن پارټۍ کې د شمولیت اعلان وکړو د حمید میا ډېری ملګري مشران امزولي کشران د ابازو ملګري او خصوصا د محمود آباد ټول تنظیم کارکنان هغوی ته سلام کوم ای ته زه په خیر علی ویم انشاءالله څنګه چې زموږ نه وړاندې مشرانو او پیر صاحب تاسو ته ډېر په واضح الفاظ وویل چې انشاءالله تاسو به په قومي وطن پارټۍ کې چې کوم دی مایوسه کېږي نه ډېر ښه انتخاب تاسو د خپل سوچ مطابق ډېر ښایسته او ښه انتخاب وکړو عزتمندو د ملک حالات نن هر یو فرد ته چې کوم دی ډېر واضح دی موږ به په موجوده حالاتو باندې هم خبرې کوو موږ به په موجوده حکومت باندې هم خبرې کوو او موږ به د خپلې حلقې په سیاست باندې هم خبرې کوو وایم چې د کم ځای نه شروع کړم څنګه وایي د پښتو متلې دي وایي ګل د کدوګل دی یو مې لټوه د لاندې بل دی د دې موجوده حکومت خو د یوې کارنامې نه بله کارنامه چې کوم نه ډېره بدترینه وي یو بهترینه وي یو بدترینه وي د دوی کارنامې ټولې بدترینې دي په فیسبوک مې کتو یو پکې لیکلي وي دا یوټرن چې کوم د ښه سیاستدان نښه ده ښه سیاستدان یوټرن ډېر لګوي ما ورته په کمنټس کې ولیکه چې روړ مې دی په اسلام کې دروغجن ته چې کوم دی نو هغه ته منافق ویلی شي وایي که نه وایي بالکل وایي او زمونږ په ساده پښتو کې ورته څه وایي غولخور نو مې زمونږ وزیر اعظم غولخور هم دی او منافق هم دی عزتمندو د پاکستان په تاریخ کې په دې 2 کاله کې دومره بدرنګ حکومت نه دی راغلی دومره بدترین حکومت نه دی راغلی څومره چې په دې حکومت کې د قوم تباهي وشوه د ملک تباهي وشوه او د اسلام مذاق وشو اسلام پورې خندا وشوه عزتمندو درې خبرې به موږ چې کوم دی په اول سر باندې په خپلو نظریاتو کې او په خپل سوچ کې چې کوم دی نو موږ ځان ته ږدو نظریاتو کې ډېرې خبرې دي د ژوند د خپل مذهب نه والا او د خپل د زندګۍ د سهولیاتو پورې دا د نظریاتو حصې دي او په درزونو دي او په سینکړو دي خو درې خبرې به موږ ځان ته په نظریاتو کې په اول سر باندې ږدو هغه څه چې اول زموږ مذهب چې کومه پارټي او کم رهبر او کم قائد زما په مذهب باندې زما برابري هغه سره په لار ځو دویم نمبر خبره هغه پارټي چې د ملک په مفادو کې لګیا وي دریم نمبر خبره چې د دې ملک د عوامو په مفادو کې لګیا وي آیا زه تاسو نه تپوس کوم دا چې کومې د نظریاتو اولنې درې خبرې دي موجوده
قیادت چې نن کم حکومت چلی لګیا دي په دې دریو خبرو باندې برابر دي قطعا نه دي برابر نن ستا په ملک کې قادیانت چې کوم دی نو ستا دا کوي حکومت کوي بل ورځ ته تاسو ګورئ بچټ ته نابالغه سیاسي طور هم نابالغه په هر لحاظ د دې کارنامه څه ده په فیسبوک کې مې کتله دا خبره لږه ډېره غیر اخلاقي ده خو بهرحال کو به کتل مې جي په سټیج کې چې دا عمران خان دا پیر صاحب چې کومه دا کومه پیره دې لور راواغېستله او زلفي بخاري له ورکه او د زلفي بخاري نه ښځه واغېسته خپل زوړ خاوند له ورکه نو هغه کمنټس کې یو کس لیکلي چې به یې ته څه وایي د دې څه مطلب شو پخوا په دې کلي کې زمونږ په دې خوا شا کلي میر عمرزۍ کې یو دوه کسانو او دواړه تاڼې ته لاړه تاڼهدار چې کومونو د هزاري وو به د سینیما هغه انکو غوندې پښتو ویله یو ویل که صاحب دا زما کور ته کاڼي راولي په بد نیت باندې بل ویل دا بل زما کور ته په بد نیت باندې کاڼي راولي لکه سدانجه جوړه کړې ده تاڼهدار حیران پاتې شو چې د دې ته دا اوس کومه پرچه ورکړم په دې دواړو باندې یو شیبه غلی و دغه ته وی لیکو وی دلې پې دله لیکو نو زمونږ موجوده حکومت دلې پې دله ده دلې پې دله ای عزتمندو هغه خبرې دي نن منګه دونه ښکته قومي دومره د اخلاقو او د عزت نه پرېوتو چې په موږ داسې خلک سربراه راغله او ملک د داسې خلکو په لاسو کې ورغی چې هغه نه د ملک په چلېدو باندې پوهېږي او تېر په تېره ما نه مخکې عاشق علي رور او رحیم الله رور یو خبره وکړه زموږ نه موجوده لالاګان دې خوښ شي اوس هله مړي راوباسي واله که په ژوندیو کار ونه شو ولې چې حکومت یې لږ کمزوری دی نو اوس یا دیرې خو یې رانه ونیوې تاسو نه تپوس کوم چې د ایم پی ای د ایم این ای او د ناظم او د کونسلر کار څه دی خدمت کول د خدمت د کولو جذبه نشته صرف د پیسو د ګټلو جذبه ده بل پسې پریس کانفرنس کولو ما دا وګوره خو ته یو اطلق دی او بل مطلق دی که نه یو اطلق دی بل مطلق دی ته لا په ځان نه کې چې دی بل دغه ونیوه ته د پړو د خېټه کې درد دی چې دا ما ولې ونیوه چې دا دیره ما قبضه کړې وې دی بل لا ولې مړي راویسته رونو ګورې ځان هوښیار کوي راتلونکي وخت کې عمده خلک کله په یو شکل راځي او کله په بل شکل راځي کله مې اطلق وخي او کله مطلق وخي د دې اطلق او مطلق نه مزان خلاصو به که نه به خلاصو انشاءالله دا یو خبر ځان ته نوټ کړئ دا د خدمت خلک نه دی دا صرف او صرف د پیسو د ګټلو خلک چا کې چې د خدمت د کولو جذبه نه وي دا قوم مشري نشي کولی په داسې خبرو باندې د قوم خدمتګار یا ایم پی ای ایم این ای یا دا ولري چې د قوم مشري کوم دله شرم پکار دی چې دی په ادیرو باندې حملې وي دله شرم پکار دی چې دی د قوم په املاکو باندې حملې وهي دی په اجتماعي جنازګاو باندې حملې وهي دغسې خلک مسترد کوي دا تاسو پورې خندا ده دا ستاسو په مړو پورې خندا ده دا ستاسو په عزت پورې خندا ده زه به یو خبره وکړم د دې دواړو متعلق په چړیاګر کې چې دا لنګور مړ شو نو هغه لنګوره خانه تشه پاتې شوه لنګور والا ویل چړیاګر والا ویل چې بای دې دپاره اوس سړی وګوري چې فلحال دا لنګور د راتلو پورې هغه سرمنده ته واچو دیړۍ باندې زه هغه ته به ته پکې ټوپونه موپونه ویاو مطلب دا خلک به پې برابر هغه ته سرمن واچو هغه مستۍ کې راغلی دی خوا کې اوس د مري پنجره وه هغه پنجرې ته غورځېدلی دی
چې غورځېدلی دی بس سړي خو چې دا بس غرق شوم دیاړي مې کور اوس د هر څه نه خلاص شو هغه دغه ورته ویلي دي ازمري هغه د هغه په سرمن کې بل دیاړ مارو او د غلي غوندې ویلي و زه خپې اوبه ته خدای دې کور وان که زم دیاړی کې ستا غوندې نو زه وایم چې دا موجوده کوم دواړه دي که نه اطلق او مطلق دا دواړه مکه شی دی هغه یو انګور دی او بل هغه بل دی اورې دواړو په ځان باندې چې کومې سربنې جوړې دي صرف دیاړی کې دي دواړه والسلام